او یو عزیز باندې چې سخته راشي نو که هغه د پاکستان په هر ګوټ کې نو د هغې مثال د دې وجود دی د وجود چې په هر یو اندام باندې دړ راشي نو انسان په هغې باندې شپه پیشوګیري او خفه مي عزیزانو په دې باندې خفه مي دا ماشومه چې ده نو دا ځان له د دې نه دا د غونډ مومن بچی وه په دې باندې ډېر غټ افسوس او چې کم ځای ته زموږ د دې عزیزانو لاس رسېدلی دی نو انشاءالله ناراستي نه ده کړې خاص کار زموږ د ضلع مومن د لوی جرګې چې کم مشران دي او دلته په لاهور کې چې کم صدر دی حاجي سرفراز خان او جاوید مومن او د دیو چې کم ټیم دی د دې غونډو زه شکریا ادا کوم ځکه چې دیو کومه منډه وکړه او کومه قرباني نو زه د خپل عزیزانو له دا یقیني اتحاني ورکوم چې یاره دیو کومه ناراستی نه ده کړې زه تاسو له د دې خبرې مبارکي در کومه چې زموږ داسې عزیزاني نو دا خبره بل ځای ما وکړه چې باغ چې نو هغه په ګلو ښایسته کېږي زموږ دا د لاهور ښار چې دی زموږ په دې عزیزانو ښایسته دی چې هر یو د یو بل نه ډولي او ښایسته او نه تاوان ته ګوري نه شپې ته ګوري او نه ورځې ته ګوري هر یوه منډه کړې ده هر قسم تاوان یې کړی منډه یې کړې جاني مالي خو زه دا خبره کوم چې ضلع مومن چې په هر ځای کې بلکې پښتون خو ضلع مومن کې د پاکستان په هر ښار کې نو د دوی د طرف نه به اډري دوی به میسج جاري کوي انشاءالله موږ به نیمه شپه دوی ته ځان را رسوو که حکومت الله چارواکو دا زموږ راپورټ وانخسته او زموږ خبره سرته ونه رسوله نو موږ به احتجاج هم کوو موږ به روډ هم بندوو موږ به جاني مالي هرې خبرې ته تیار یې عزیزانو نن په ده ده سبا په ما ده او بل سبا په تا ده وروره موږ به همدغه شانه په اتفاق باندې بې اتفاقي به نه کوو ما یو خبره هلته هم وکړه د ګاګولی جي په ځای کې چې د سیاسي پارټو نه د هغې نه زه خفه یم او زما غونډ قوم ترې خفه دی چې هغه د پی ټي آی ساجد مومند چې زما ایمینی دی او زما قوم منتخب کړی دی هغه د ننه پورې په اسمبلی کې یا کم داسې وزیر اعلی سی ایم چې دی د پنجاب د هم د پی ټي آی دی هغه زما اواز اوچت نه کړ سنیټر ناستی دی په سنیټ کې په هره خبره باندې اواز اوچتی او زما خبره نن هغه ونه کړله دا د میډیا باندې دا زه ورسوم هغوی ته او تلیفون هم کوم چې دا زما قوم تا ته مومن نه کاري پښتون نه کاري زما غم نه کوي زما خبره نه اوچتی ته زما د قوم منتخب کړی چې دوه امپیګان دی یو سنیټر دی یو ایمینی دی او درې ناظمان دي او د ننه پورې یوه په دې باندې خبره ونه کړله خو صرف چې ټلیفون ورته وکړو یاره ما ټلیفون کړی دی زه ستا په ټلیفون څه کوم ته ما ته ځان راورسوه زما قوم چې په دې روډ باندې ناست دی زه به مو سناست یم چې بیماری حالات کې یو سړی ځان را رسوي نو یو سړی چې روغ په پارلیمنټ کې ناست دی دی ولې نه راځي جاني مالي هرې خبرې ته به الحمدلله تیاري او بله زه دا خبره کوم بعضې داسې عزیز به م راپاڅېږي چې هغه به یو خبره کوي زما قوم پورې چې یاره دا پلانکي مثال کې دا څوک دغه میسج به تاسو م اورېدلی نوم یې نشم یادولی خو زه هغه ته وایم چې مهرباني وکړه زما قوم بې سوران دا نرم دی بادر قوم دی او دا ځان هم وژني او ځان هم خفه کوي د دې خبرو نه به قلار شي دا خبرې دې نه منم او که بله خبره مثال کې داسې څوک کوي که نه نو عزیزانو د دې خبرو زه هغه ته سوال کوم چې زما یو شانه قوم دی دا حاجي سرفراز چې دی نو دا د سړی خوا دی او دی راپاڅېږي د ده تاوان او د ده منډه د هر څه ماته معلوم دي چې ده وکړله خو کس راپاڅېږي او زما قوم پسې سپکه خبره کم از کم دا د غم کور په کار ده چې د غم راضي د دوی څه کاره کړې وې سپکې خبرې دا نه دي په کار اول مال او بیا بل لا او د عزت والا خلک د موږ هغوی ته هم دا وایي کیدای شي خبره باندې سړی زموږ په شانه بیمار دی په خبره باندې تېروتی مي خو زه خپله خبره دې واپس والي دا دې ووایي د دې نه دې معافي وغواړي چې یاره ما دا خبره په تېروته کې کړې داسې نه ده په کار خو عزیزانو هر یو مومن چې ځان ته مومن وایي به تاسو ځان هم خفه کوي ځان به م وژني ځان به م تاواني کوي چې کم کس دې ځای پورې نه راته کېدی شي مجبوري خو کم از کم داسې خبرې به نه کوي دې نه به پرهیز کوي دا خبرې د چا نه منم بل عزیزه چې کومه خبره وه دا سړي زموږ مشران دي دوی کوي او دوی ته ما دا ویلي چې تاسو میسج کوئ موږ به ځان را رسوو غونډ به په یکمینه راپاڅېږو نه به پارټۍ ته ګورو پارټي چې دا نو دا مې وویلې چې یاره ایمینی سنیټر او ایم پی ای او ناظمان هغوی لګیا دي په مومندو کې مثال کې شمولیتي پروګرامونه هم کوي خو شمولیت چې کوي خو د قوم دپاره یې کوي که نه دا لږ قوم دی دا دلته چې کوم راغلي دي یو کس ته 50 کسان وروسته دي سل کسان اوسه دي دې ته داسې مه ګوره دا قوم چې دی نو دا ډېر غټ قوم دی او په قوم باندې چې سخت دی نو په هغه موږ باندې به هم هغه سخت دی وروره هر قسمه تاوان منډه د ځان خپل
سر ته تیار یم پوه شو چې کومه خبره و هغې ته به تیار یو چې دې سړو کومه خبره کوله نو انشاءالله ستاسو په رضا باندې به یې کوي چې تاسو پرې خوښ وئ که کوم کس پرې ناراضه و نو هغه دوی هلته هم دا خبره وکړه چې موږ به یې نه کوو خو یاره د اوسه پورې زه تاسو له دا مبارکي در کوم چې دوی یو میسج وکړه هلته چې یاره یو کس هم ګرفتار کړی دی او انشاءالله چې زموږ خبره ډېره مزیده او په ښه ډول روانه ده که کومه خبره نه کېده نو موږ به قوم ته جړا کوو چې راپاڅېږئ وروره موږ به مخکې او تاسو به راپسې استه کې روډ بندېدو کې احتجاج وو لمر ته به هم کښېنو بارانه ته به هم کښېنو په سخته کې او هر قسمه کار ته به ولاړ زما ورونو دا ماریا تاسو د دې ټکي منځ ډېر خفه کېږم ماریا د نوم پښتون بچی ده ماریا چې کومه دا د نوم پښتون لور ده دا د نوم پښتون عزت دی زه په هغه شپه باندې راغلی یم حاجي صاحب شرف الدین ما ته ټلیفون وکړه چې ته ځان هلته ورسوه زه د صافي قومي اتحاد د رجسټر پاکستان باني حاجي شرف الدین له خوا نه په نمایندګۍ په هغه شپه باندې په احتجاج کې تاسو سره زه شریک وم پرون هم زه راغلی وم اوس بیا هم راغلی یم زه تاسو ته په دې باندې ډاډ در کوم چې انشاءالله صافي قومي اتحاد رجسټر پاکستان ډېر ښایسته ځوانان لري او ډېر ښایسته خلک لري موږ تاسو سره اوږه په اوږه په دې غم در کې شریک یو چې کوم معاملات و بېګار ایستی صاحب چې هلته کوم وخت کې ډي آی جي له ورلو هغه ځینې خبرې به شوي وي هلته موږ هم کړی دی خو دا ډېر ملګري هلته نه وو نو ډي آی جي له چې ورلو موږ آی صاحب هغو ته ډېرې کلاوې کلاوې خبرې وکړلې هغه ته مو ویل چې هلکه دا معاملات چې ده د 2-3 ورځې تېرې کړلې دې نه پس چې دی دا خبره چې ده موږ دا قوم ایثار کړی دی که هغه پنډۍ ده که پېښور دی او کراچۍ ده او لاهور دی دا موږ ایثار کړی دی او هغو موږ ته دا وایي چې وروره خالي اجازت راکوئ او موږ ځو وایلیشن موږ نه غواړو موږ دا معاملات نه غواړو چې روډ دې بند شي یا دې څوک کې خوږ را خوږ شي خو چې ستا دا رویه وه ستا دا معاملات دا به موږ کوو نو بس بیا دا پکې معاملات دي یو ماریا چې دا هغه هغو مړه کړل ته راپاسېږه موږ مړه کړه یا به موږ تا ته مخامخ کېږو دې لفظونو باندې ته دا خبرې او دا معاملات هلته هغه ځای کې وکړلې خو الحمدلله سار چې دی خبر راغلی دی او دا زه ټولو مبارکي هم دې ورکوم چې کم کس چې هغو لګیو دا ډېرې ورځې چې پکې تېرې کړې هغه کس الحمدلله ستاسو ټول د مبارک شي هغه کس یو ونیو سار شپې 3:30 4 بجې د کسون نه راپورته کړی دی هغه کس که نه او سار یې موږ ته وینا وکړله د ټولو نه مخکې ستاسو ټولو کور ودانۍ ویم چې دلته رالی بیا د زاهد ملک الله دې دی روغ کړي او الله دې دی قدرمن او درون لري چې دی په دې ناروغه صورت لا پنډۍ نه لاهور ته رالی او موږ سره په دې غم کې شریک شو عزیزانو دلته ملګرو وویلې ماریا د یو کس بچی نه ده ماریا د ټول پښتانه د لر او بر د پښتون افغان بچی ده او نن چې موږ په ماریا باندې ننګ ونه کړو نو ورځ په محشر به موږ ټول دې ته جواب دی او که نن موږ په ماریا ننګ ونه کړو نو یقینا تاسو دا یقین وکړئ سبا یې په خپله خور او په لور به مو ونه کړو ځکه چې ماریا د قوم بچی وه ورونو عزیزانو زه د ټولو مومندو نه خوشحاله یم د ټولو پښتنو نه خوشحاله یم الله دې د ټولو پښتنو څخه زر ښه وکړي څومره پښتانه چې ماله راغلي دي څومره عزیزان چې ماله راغلي دي زه د دې ټولو نه خوشحاله یم او الله دې دوی له دغه قرنګې همت ورکړي او الله تعالی دې دوی د قرنګې ګلې ګلزار لري او الله دې دوی داسې په اتفاق لري او الله تعالی دې هر یو کار ته دا قرنګ په اتفاق را